دا ملګری د سفر باره کې معلومات کوي. دی وایي چې موږ ته په ساده طریقه باندې ووایي چې دا سفر به شروع کېږي کله، کیلومیټرو سي حساب کتاب دی، څومره ورځو باندې سفر ختمیږي وغیره. نو مختصر جواب دا دی چې کله یو بنده د خپل مقامی ځای نه چې کوم ځای کې د هغه رهایش وي پاتې کېږي، د هغې ځای نه هغه اراده وکړي چې زه بل ځای ته ځم، او هغه کوم ځای ته چې دی تلل غواړي هغه ځای او د د رهایش والا ځای په میانس کې 78 کیلومیټر فاصله وه. نو د 78 کیلومیټر ته سفر شرعي ویل شي. دوره فاصله وه یا د دې نه سیوا وه. نو چې دی کله د خپل رهایش ګاه د حدودو نه وځي، چې کوم ځای کې د رهایش دی د هغې کلي د هغې بستۍ د حدودو نه دی وځي، نو د شریعت په نظر کې دی مسافر تصور کیږي. په لاره باندې کې دی منځونه کوي، نو هغه به د سفر والا منځونه کوي. چې کله هغه ځای ته ورسي هلته کې که د دا نیت و چې زه به 15 ورځې یا د دې نه سیوا پاتې کېږم، نو دی به هلته پوره مونځ کوي. او که دا نیت و چې زه به د 15 ورځو نه کم پاتې کېږم، نو هلته کې به دی د سفر والا مونځ کوي. چې کله د هغې ځای نه واپس را روان شو، که هر څومره وخت تیر کړی وي، خو د هغې ځای نه واپس را روان شو، نو په لاره باندې به دی د سفر والا مونځ کوي. او چې کله د خپل کلي حدودو ته را دننه شو، د سفر ختم شو، د خپل کلي د حدودو نه بهر په واپسۍ کې چې دی کوم ځای کې مونځ کوي، نو دا به سفرانه مونځ وي. او چې کله خپل کلي حدودو ته را دننه شي، نو سفرانه حیثیت د ختم شو، اوس به دی پوره مونځ کوي.